سلام کلام بکو په هغه کور کې کنه لالا راغلی ما دلته کې پټخیر ته ستا کلی ته ستا ځای ته ستا کور ته ستا علاقې ته یو داسې بېوسه مور یو داسې بېوسه خور د هغې اواز او د هغې فریاد مې زه په خپل آینه کتو په نشه باندې خپلو کتونکو سره او تا سره شریکوم ستا په پټخیره کې چې کومه خور یو بېوسه ده او یو داسې په تیاره کې زندګي تېروي دا علاقه مې ته ځکه شو کړله چې ورځم محله صبرشاه ته لالا پروګرام وګوره او دا پروګرام د خپل پیج نه خامخا اپلوډ کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جتنا بھی اردو اسپیکر بھائی ہے اس کے لیے میں پروگرام کے آخر میں تھوڑا سا اردو بولوں گا تو آپ لوگ ناراض نہیں ہونا. آپ لوگ پروگرام ضرور دیکھیں اور آپ لوگ کے لیے آخر میں اردو بولوں گا. گرانو کتونکو د ټولو نه مخکې خو زه د دې پروګرام سره د دغې خبرو سره تعلق نشته خو به هر حال بیا هم زما چې څونه وروڼه دي زما چې څونه مسافر دي زما چې څونه مینوال دي هغوی ته کومه غلطي چې زما نه شوې ده نو د ټولو نه مخکې خو زه په هغې غلطۍ باندې کوم چې د جینۍ ویډیو ما کړې وه زه خپله غلطي منم خپله غلطي تسلیموم او زه د څونه چې پښتانه دي زما وروڼه دي د هغې ټولو نه زه معافي غواړم. زه راغلی یم دلته کې بټخیرې ته د یو داسې کورنۍ کره د یو داسې مور خواله چې ډېر د غریبۍ سره ژوند کوي په دې ویران کور کې په دې یو کنډر کور کې هغه خپل ژوند تېروي خپله زندګي تېروي. نو ما وی ولې نه چې مونږ هم وګورو چې دلته کې خو الله والا خلک ډېر زیات دی خو چې داسې مور دلته کې ژوند څنګه کوي پردو کورونه که راځي کارونه څنګه کوي نو د هغې نه به تاسو دپاره زباني واورو او د هغې خبرې به تاسو سره په خپله باندې شریکې کړو. السلام علیکم مور جان. وعلیکم السلام. مور مسله داسې ده که نه چې دلته کې وروستو رمضان میاشت ده جومات کې مسالې هم شروع دي نو ما وی مور که تاسو داسې چلو کې چې خبرې به لږې تیزې کوئ که نه چې سم کتونکي اوري صحیح ده. مور دا راته ووایي چې په دې روژې په دې میاشت کې تاسو کار کسب د چا کره کوئ؟ مونږ داسې اورېدلي دي چې لکه تاسو پردو کورونو کره مزدورۍ کوئ. دا ډاکټر یوسف کره کار کوم ډاکټر عیسی خان کره مې کار کوه هغوی لاړه اسپتال نه خپل کلي ته لډنډ ته لاړه او اوس چې دی ډاکټر یوسف کره کار کوم. ها مور دا راته ووایي چې تاسو په دې کور کې ژوند کوئ دا کور ستاسو خپل دی؟ نه خپل نه دی که نه دی ران 3000 روپۍ کرایه الي میاشت په میاشتو 3000 روپۍ کرایه الي. ولې مور نه مور تاسو نه د دې کور دا چې کوم کنډر دی د دې ستاسو نه 3000 میاشت 3000 روپۍ میاشت الي او ډاکټر کره مال هغوی 3000 روپۍ میاشت راکوي هغه زه په دې کور ورکوم. مطلب دا چې ته چې کومه د میاشتې مزدوري وکړې 3000 روپۍ والي نو هغه راوړې دلته کې تش په کرایه کې ورکړې؟ کرایه کې ورکوم بیل چې دی کله ګاونډیان رانه والي او کله وایي چې نشته نو څه درنه والو. ها اوس دا راته ووایي چې ستا مور دا راته ووایي چې ستا چې کوم زوی خوږ دی هغه اوس څه شي څه کوي؟ هغه چېرته بار وتی دی چېرته به ګرځي ځان له به صدر سټ څه د خیر به دغه مطلب دا چې سوال کوي چا خیر پیدا به لټوي څه به سوال خپې کټ شوې ده خپای دغه شوي ده. مور دا راته ووایه که نه تاسو چې چا کره کار کوئ سار لاړه شي بیا ماښام راځي که نه 2-3 ګنټې کار کوي که نه 8 ګنټې 100 ګنټې تاسو هلته کار کوئ؟ زه خو نور کلي چې په بوزۍ جو سار لاړه شم ماښام ماسخوتن راځم او چې اوس روژه ده جو چې سار لاړه شم 10 بجې جو دغه 4-5 بجې ترې راځم. نو د دې انصافدارو دا سوچ نشي چې دا د روژه او یو مور ده نو راشه چېرته د 3000 روپۍ ځای ولا خیر زکات وباسه چې د 10,000 روپۍ لوکه چې داسې کړي دي تا سره په دې رمضان کې؟ نه داسې نه دي کړي. مسلمانی ده که نه؟ نه دي کړي داسې نه دي کړي دغه خرچه یې را لږه لږه راوړې ده. ښه مور دا راته ووایي چې تا سره خو په دې ګلۍ کې لکه زما ستا په شان ډېر غریبانان دلته کې اوسېږي که نه دوی به لکه په ورکړه درکړه باندې دا هم غریبي د مزدوري به کوي بچو دپاره په ورکړه درکړه به تاسو ته ډېر زیات ستړي شوي که نه دا راته ووایي چې دلته کې داسې چېرته سرمایهدار خلک یا داسې چېرته خان یا داسې چېرته رسوخ والا څوک شته چې ته ورله تلې تا ورته دا جړه پر یاد کړې؟
نه داسې بل چاله خو نه یم تللی خو دغه ځای کې تلي وم ادم دې خبرو ته زما ډو سوچ نه او څونه راباندې تېرېدې او څونه راباندې تېرې شوې 23 کاله زما د دې مزدورۍ وشو خاوند چې مې کله وفات شوی د هغې نه هفته پس زه دې مزدورۍ ته وتې یم ما چاله تللی چاته د جړه فریاد کړی دی کړی مې دی خو نه مني نو څه څوک دی نو څوک دغه هغه مردمشماري کېدله بېنظیرې پیسې مې ونه شوې زه د چا په بیګار په کنډر کې ناسته وم او هغوی زه په مالدارو کې ولیکلم ستاسو په دې بټخیره کې خو دا سوشل ورکر ډېر زیات دي که نه لکه دا څنګه چې مونږ یو که نه داسې خلک خو دلته کې ډېر زیات دي که نه نو تاسو ټوله چې ده تلي زه دې یو هلک له تلي یم یو چاله دې طاهر له یو له تلي یم طاهر خان له طاهر خان له خو نور دا سوچ زما وم نه چې زما به داسې دغه وشي خو دا نعمان هلک و تور ډېر د تخبایي تور ډېر و هغه راله دا دغه چې ببو ته به د څو پورې په دې پردو کورونو کې کار ښه دا راته ووایه مور کله چې ته طاهر خان له لاړلې څو پیرې تللی دي او څو ورځې هغه له تللی تا ورته څو پیرې وینا کړې ده یو پیره مې په خپله لیدلې هغه وی چې ما ته خو ډېرې ویډیوګانې کړي دي او چې هغه دغه شي او زه به کله درشم او کله وې اخوا دې خوا یې کولو بیا چې دی چې 2 ورځې لاړم نو بیا یې وروڼه هغه نه و په موقع بیا یې لاړم کور ته مور له تا طاهر خان مور ته وینا کړې هغه مور له یم لاړم مور یې م راته داسې ووې کله به یې وي اوده دی راپابسي کله به یې وي چېرته تلې رابشي ښه لکه ته چې طاهر خان مور ته تا ووایي نو لکه وي چې لا اوده دي نو راپابسي صاحب به راپاسي کله یې وي اوده دی او کله یې وي چې چېرته تلې رابشي زه به ورته ووایم هغه نه په موقع هغه نه ښه مور دا د دې څونه ورځې کېږي نن خو زما په خیال چې 19مه روژه ده که نه ته څونه وخت مخکې طاهر خان له تللی وې طاهر خان له په بوزه کې تللی یم په روژه کې یو ځلې هغه نعمان هلک را سره شو ښه مور دی کې یو خبره ده که نه مور دی کې یو خبره ده بیا به خلک وایي چې دا د اصغرچي ما یو ذاتي جنګ شروع کړی دی کتونکو په خدای قسم 19مه روژه ده په خدای مې د قسم وي که د مور ته دا ما څه ویلي یا مې ورته خبرې کړي دا مور دا راته ووایه چې روژن دی ده که نه ته په قسمیه قسم خورې چې تا طاهر خان له تلې مور ته دې ول ویلي هغوی ته دغه شانتې ویلي چې اوده دی ولا راپابسي ته قسم خورې به قسم خورم او دغه شانتې مې ورته ویلي دي او دغه شانتې یې راته ویلي دي چې اوده دې راپابسي او بیا یې وې چېرته تلې هغه نه په موقع هغه نه یې وې چېرته تلې رابشي تاله د طاهر خان مور یا طاهر خان چې ته د جیبه یو 200 روپۍ درکړي چې مور دا ولې ځان لپاره روژه ماتې وکړه نه د لارې هغه 10 روپۍ مې نه دي راکړي چې د په دې رشکه کې خو پې لاړه شي که نه روژه ماتې خو بېله خبره ده چې په دې رشکې ته خو وخېږي په دې خو لاړه شه که نه هغوی کور ډېر لري مور دا راته ووایه که نه زیات په دې باندې نه ځو که نه ځکه چې بیا دا سیز ذاتي جنګ ته اوړي زه خو د دونه لرې نه چې تاسو زه راغوښتې یم که نه لکه زه د هغه مردن نه تاسو له زه دلته کې راغلی یم نو زه خپلو کتونکو ته دا خبره شریکوم لکه زه یم چې یو انسان وي چې زه د پښتو امیج جوړوم دا څوک دی دا زموږ خور دا زموږ مور نه ده دا څوک دی دا ستا په ګاونډ کې اوسېږي د دې تپوس ته نه کې ته ځې ته چې دی نو په بازارونو کې چې دی نو ته پیکیجونه تقسیمې تا دې مور تاله چې د پخپله ابل اوس ډېر زیات پیکیجونه تقسیم کړي تاله چې ته راوړو چې راوله لکه جورې نه یې دي راوړي نه یې عجیبه کار دی د پښتو امیج جوړومه څنګه د پښتو امیج ته جوړی ستا سره په ګاونډ کې ستا خور اوسېږي رمبې ستا ګاونډ دی چې کوم ستا ګاونډي وي بیا چې کوم دی ستا محله ده د محلې نه پس ستا بیا کلي دی د کلي نه پس بیا ستا علاقه ده رمې خو ته د خپل ګاونډیان سنبال که که نه رور مې زه منم چې ستا به پال ور ډېر وي زه به تا ته یو خبره وکړم لالا خفه کېږم په دې خبره باندې په دې ویډیو باندې زه خپل مونوګرام نه ورکوم آینه د کلتور نه ورکوم فیسبوک پې نه ورکوم ستا به یو مهرباني دا وي څنګه چې ته د پښتو امیج جوړی دا ستا د بټخیرې اوسېدونکې ده څه ټایم هم ته زما سره رابطه کې زه به تا دلته کې راوستی شم دا ته پېژنې زما نه به ته ډېره ښه پېژنې ځکه چې ستا مور ته دې خبره کړې نو بیا به تاسو ډېر ښه پېژنې مهرباني به دا وي ستا چې ته خامخا دا ویډیو د دې مور دا ویډیو څنګه چې د هغه ویډیو اپلوډ کړی وه چې دې چینل ته دا ویډیو اپلوډ کا نه په تا زه کاپي رایټ سټرایک کوم نه زه په دې خپل نمبر ورکوم دا به زما د دې مور سره د دې رمضان د برکته دا زما واده ده ستا سره زه به په دې باندې نمبر او لوګو موګو یو شی پې نه ورکوم صفا ویډیو ورکوم خپل چینل ته اپلوډ کوم په دې باندې خپل نمبر ورکوم د دې مور سره څه کوآپریټ او لاس او مدد وکړه مور کم چې ستا بچي دي ستا رونه دي ستا مسلمانان زم کم دي د هغو نه ته څه غوښتنه کوې ته خو په دې کور کې یوازې اوسېږي تا سره څه مدد وکړي شي لکه تا راپاره څه وکړومږه نو مونږ وی چې داسې یو ځای دغه شي چې د دې کډې ګرځول نه خلاص شم دغلته خواتین بازار کولاو شوی و مارکیټو هغه خواتین مارکیټ کې زما دا کډه 3 میاشتې په دکان کې پرته وه لکه ستا کډه لکه په دې بټخیله کې غټ خلک اوسېږي او ستا کډه په یو دکان کې پرته وه 3 میاشتې زما کډه په دکان کې پرته وه
او ته په کوم ځای پاتې کېدې؟ او زه به کله د یو کراو کله د لور کراو کله د لور کراو هغه انګور کره چې لاړم نو هغه م راته ګډوډه وه زه یې په ما کور مه ورانه وه هغه یې راوشړلم. پښتو 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 دا پښتانه نه ده، دا څوک دي؟ د دې خیال به څوک ساتي؟ ما ته مور تاسو د کور خبره وکړله، ستا خو به ځین چې په یو وړوکي کمره باندې خو به ستا ګزاره کېږي که نه؟ وړه کمره باندې چې یو وړه کمره وي او داسې یو وړوکي غونده کې ځای په دې خو به ستا ګزاره کېږي چې موږ یې تاله والو. ګزاره پې وشي چې دغه خیر دی او زه به پکې خپله ګزاره کوم په چې د کډې د ګرځول. ښه مور دا راته ووایه چې تا له تنخوا څومره درکوي؟ ته چې دې اړیکې تا له تنخوا څومره درکوي؟ ما له 3000. زه به تا له هره میاشت کې 5000 روپۍ در کوم، ته به کار له نه ځې. دا به زما سره واده کې زه به تا له په خپله راځم 5000 روپۍ به زه تا له هره میاشت کې در کوم، ته به کار له نه ځې. واده ده؟ د دې کور کرایه څونه ده؟ 3000. 3000 کرایه به هم زه ورکوم، خو که ته کار له لاړلې نو بیا به نه زه کرایه در کوم نه به 5000 روپۍ 8000 روپۍ به تا له زه پر من در کوم. ټیک شویله؟ مشره زما د اواز که ته اورې نو زما تا ته یو ریکویسټ دی، دې له به ما تا په شریکه باندې کور جوړو. جذباتو کې نه ځم، ښه په هوش او حواس سره یې درته وایم. 1,00,000 روپۍ زما له طرفه، دا زما له طرفه شولې او باقي ما په تا پرېښودله چې څونه پیسې تا وکړلې 1,00,000 روپۍ به هم زه تاله در کومه. ته به راځې ستا په لاس به پیسې لګي، دې له به یو وړه کمره، یو وړوکي باتروم، هینډ پمپ، کچن دا به دې له جوړو. دا به ما تا په ورورولۍ کوو، دا جنګ بندي دا جنګ دا ختمو. زه تا ته د مینې او د ورورولۍ لاس در کوم، د ورورولۍ لاس راکړه صرف د دې مور د خاطره، صرف د دې مور د خاطره. 1,00,000 روپۍ زما را طرفه شولې. کله هم چې تا دا ویډیو وکتله یا چا ولیدله دا طاهر لالا ته ورسوله. طاهر لالا زه ته ریکویسټ کوم ستا د بټخیر ستا خور ده نو 1,00,000 زما را طرفه شولې او 8000 روپۍ به پر من چې زه ژوندی یم پر من به زه دې له 8000 روپۍ ورکوم انشاءالله او دا به دې له به دا کور مو ته په شریکه باندې جوړو. ګرانو کتونکو دا ما د خپل صفایي دپاره دا ویډیو نه ده کړې، صرف د دې لپاره مې دا آواز اوچت کړی چې یوازې دې مور له ما دا کور نه جوړوم. دا کور ما په کوترپان کې جوړ کړی دی، دا کور ما په سوکۍ کلي کې جوړ کړی دی. نو انشاءالله زما به پوره امید وي پوره چې تاسو به خامخا څه نه څه کومک لازمي کوئ. ګرانو کتونکو مور ته مې ووایي چې زه ستا نمبر په سکرین ورکوم. نمبر ورسره دی موجود دی، ورسره خو موږ خپلو کې یو مشوره وکړله. مور وی چې زما یو رشتہ دار دی، زما په پوره یقین دی. نو د دې د رشتہ دار نمبر چې کوم دی نه هغه زه تاسو ته په سکرین باندې ورکوم. که څوک هم څه نه څه کومک کوئ نو هغه تاسو د هغو سره خامخا وکړئ انشاءالله. زما چې څومره وروڼه دي څونه مینهوال دي، زه یو وارې بیا هم ستاسو نه د ټول قوم نه زه په هغه ویډیو باندې زه ډېر شرمنده یم او زه په هغې باندې ستاسو نه معافي غواړم ځکه چې ما د پښتنو زړه ازار کړی دی او زما دا پروګرام چې کوم دی دا طاهرخان لالا ته ورسوئ چې 1,00,000 روپۍ به د دې کور سره زه منم او 8000 روپۍ پر من به دې زنانه له زه ورکوم او 1,00,000 روپۍ به وله ورکوم. نور طاهر لالا ته ووایه چې یاره بقایه پیسې را پیدا کړي او خپلو مینهوالو ته ووایي دا ویډیو هغه د خپل پیج نه اپلوډ کړي چې د دې مور سره څه نه څه کومک وشي او ما طاهر لالا به دې مور له دلته کې په دې بټخیله کې یو وړوکی کورګۍ جوړوں. جتنا بھی میرے اردو بھائی ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ماں ہے بوڑھی ہے تو یہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے کہ اس کا پاؤں کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں تو وہ بازار میں جاتے ہیں وہ بھی بھیک مانگتے ہیں تو اس سے تو کام نہیں چلتے. ہم روز ہے رمضان شریف ہے اور یہ جس گھر میں رہتی ہے تو اس گھر کا کرایہ 3,000 روپے اور یہ بھی ایک ویران گھر ہے, ایک ویران کنڈر جیسا ہے. بل کا بجلی کا بل اور یہ دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا مزدوری کرتے ہیں. کہتے کہ میں 3,000 روپے پر منتھ لیتا ہوں, صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں, شام کو واپس آتی ہوں یہاں پہ, تو وہ پیسے میں کرایہ پہ دیتا ہوں. تو کھانا کہاں سے آئے گا, بجلی بل کہاں سے آئے گا. تو جتنا بھی پڑوسی ہے وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوپریٹ کرتے ہیں, تو اس سے تو کام نہیں چلتے. ہم چاہتے کہ جو بھی خیرات زکوٰۃ اور سرسایہ وہ جو بھی اپنے آپ سے نکالتے تو پلیز جو اسکرین پہ نمبر آ رہے تو یہ اس کے رشتہ دار کا نمبر ہے, اس پہ ہمارا بھی اعتماد ہے اور اس کا بھی پورا اعتماد ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی ڈونیشن آئے گا ان پیسوں کو, اور میں نے بھی ان کے لیے 1,00,000 روپے مطلب 1,00,000 روپے چندہ میں بھی ان کو دوں گا انشاءاللہ. اس پہ میں اس ماں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 8,000 روپے پر منتھ, جو 5,000 روپے اس کو تنخواہ ہے وہ بھی میں جیب سے دوں گا. میں اپنے جیب سے نہیں, سوری,
वो मुसाफिरों के जो पैसे मैं उन्हीं से इनको दूंगा, और 3,000 रुपए वो किराया जो है, जितना जब तक हम घर नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह 3,000 रुपए जो है ना वो किराया भी हम इनको देंगे इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है, और इंशाल्लाह जो बात मैं करता हूँ उसको मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। और जो हमारा भाई है उसको मैंने पश्तो में जो बात की है वो समझता है, तो उसको मेरी गुजारिश है कि कुछ पैसे आप करें और कुछ पैसे में इंशाल्लाह इसके लिए हम घर बनाएंगे। ग्राउंड का तुमको उस्ताद हमदर्द आइने कल तुमना इजाजत वाली खात और बाद से दल्ला फमा।